Assalamu alaikum, guys. Hope you will be fine and feeling well. Uh, Macroeconomic subject topic is introduction to banking. Uh, I would like to explain you in detail the introduction of banking. A bank. What is bank, dears? Bank is an institute. Uh, Bank is institute definitely. Bank become the your institute they which deal with the money. Commercial bank. No, any institute deal with money mean uh, receive deposit and advancing loan. So this is we can call this is bank, right? Bank haga institute ya haga idara da chaga toli معاملات یا معاملات چې کوم د څه لري د money سره لري. نو هغه انسټیټیوټ چې معاملات یا معاملات ډیلز وذ منی نو موږ دیتا بانک ویلی شو. اوس دینه بعد کمرشل بانک دی. کمرشل بانک ریسیو ډیپازټ اینڈ ایڈوانس لون ټو ارن میکسیمم پروفټس. اوس کمرشل بانک چې کوم دی دا کمرشل مونږ تجارتي ته ویلی شو. تجارتي کوم بانک دی؟ هغه بانک دی چې هغه ریسیو ډیپازټ کوي، منی ریسیو کوي، ډیپازټ ریسیو کوي and advance loan او خلکو ته قرض ورکوي to earn maximum profit. So definitely the profit for the sake of profit دی څه کوي loan advance کوي. According to Grother, a bank is a firm. A bank is a firm which collect money from those who have its spare. بانک چې کوم دی میگا یک فارم است، یو فارم دی، یو انسټیټیوټ دی which collect money چې جمع میکنه پول از اون می نفرها که اضافه داره and lends money to those who require it و پس میته به اون نفر، به او افراد که او ضرورت برشان داره، به او مردم پس میته که او چی داره ضرورت داره به قرض گرفتن، رایت؟ امو تو نمیته که مفت برد میته که بس د الله د رضا کار دی وایخلال. نو ما بانک چې کوم دی یو فارم دی ګرو در وای هغه وایي چې بانک is a firm which collect money from those who have expired. mega expire mean extra، کسایی که پول اضافه داره از او جمع میکنه و کسایی که ضرورت داره به او چی میته؟ به شکل یک قرض میته. According to Miss M.R. Parking, a bank is a firm that takes deposit from households and firms and makes loan to other household and firm. M.R. Mr. یا M.R. Parking definition bank د څه کړی دی؟ وی بانک یو فارم دی چې هغه ډیپازټ د خلکو نه او د شرکتونو یا د فارمز نه اخلي او بیرته د قرض په شکل کې خلکو ته او فارمونو ته څه کوي؟ ورکوي. نو مستر یا M.R. Parking وای چې بانک یو فارم دی کلیکټ کوي یا ډیپازټ کوي منی د هغه خلکو نه چې د انډیویجولز نه یا هاوس هولډ نه، خانوادهو نه او شرکتونو نه ډیپازټ کوي او بیا بیرته د قرض په شکل کې هغه خانوادهو ته ورکوي او بیا یې فارمونو ته ورکوي. نو دا د پارکینګ ډیفینیشن دی. اوس کمرشل بانک چې دی ډېر یو اسانه ډیفینیشن دلته شوی دی. کمرشل بانک ایکسپټ ډیپازټ. نو کمرشل بانک چې کوم دی ډیپازټ څه کوي؟ ایکسپټ کوي. ډیپازټ ته موږ څه وایو؟ جمع کول. فرام انډیویجولز فارم اینڈ کمپنی ایٹ ا لوور ریټ آف انټرسټ. نو ډیپازټ کولو موږ سره څو طریقې دي؟ موږ سره 3 یا 4 طریقې دي چې موږ خپله بانک کې پیسې ډیپازټ کوو یا بانک چې د موږ نه پیسې ډیپازټ کوي په 3 یا 4 شکلونو باندې ډیپازټ کوي چې یو ته موږ کرنٹ اکاؤنٹ ویلی شو، بل ته موږ سیوینګ اکاؤنٹ ویلی شو، بل ته موږ څه ویلی شو؟ فکسډ اکاؤنٹ ویلی شو، بل ته موږ جوائنٹ اکاؤنٹ ویلی شو. نو دغه اکاؤنټونو په شکل کې موږ نه بانک څه کوي؟ ډیپازټ ایکسپټ کوي. نو که هغه انډیویجولی یا شرکتی یا کومه کمپنی خو هغه ډیپازټ بیا په لوور ریٹ آف انټرست باندې کوي. مطلب وقتی که ما پول در بانک چی میکنیم؟ پرداخت میکنیم. سو ایره میگه دیپازیت. پرداخت که میکنیم مرا بانک کم سود میته. مرا چی میته؟ کم سود میته. و کسایی که از بانک قرض میگیره، لون میگیره، به چی میته؟ به های ریت آف انټرست سره میته. مثلا زه غواړم چې په بانک کې ډیپازیت کم پیسې، نو ما ته به کم انټرست راکوي، کم سود به راکوي.
اوس یو نفر دی چې د بینک نه قرض اخلي نو هغه ته په های ریټ اف انټرست ورکوي نو د لوور او د هایر په منځ کې چې کم ډیفرنس دی هغه د پرافټ دی د کمرشل بینک. The difference between the term at which borrows and those at which lends from the sources of its profit. No matter which difference between the lend and borrows. دا د بارو او د لند په منځ کې چې کوم ډیفرنٹ دی دې ته څه ویلی شي کمرشل بینک پرافټس ویلی شي. فنکشن اف کمرشل بینک چې دی ډیفینیشن موږ ویلی ا فارم which collect money from those who has extra right یا receive deposit and advancing loan. موږ داسې ا فارم which collect یا ا فارم receive deposit and advancing loan commercial bank دیتا ویلی شي. اوس کمرشل بینک فنکشن څه شی دی تجارتی بینک وظایف څه دي کارونه څه شی دي ا کمرشل بینک پرفارم ویرایټي اف فنکشن کمرشل بانک اصلا الی دینمی په دومره ایڈوانس زمانه کې کمرشل بینک ډیر کارونه کوي. these function are classified under the two main headings. دوا هیډینګز کې موږ څه کړي دي کلاسیفاید کړي دي د کمرشل بینک فنکشنز. یو ته موږ بیسک فنکشن وایو د سیکنډ ون از ا سیکنډري فنکشن. نو بیسک فنکشن به اوس شروع کړو چې بیسک فنکشن څه شی دي. اصل کې د بیسک فنکشن د کمرشل بینک موږ په دوه ډولو در دو چی کدیم تقسیم کردیم مین دو ډول داره. یک رمیگا accepting of deposit and دوم رمیگا advancing of money. So these both are the basic functions of commercial bank. So come to study what does it mean accepting of deposit and advancing loan. So accepting of deposit पेशतर ما برد گفتم که با 4 طریقه ما میتونیم که accept کنیم deposit. Suppose ما کمرشل بینک داریم رایت نو ما که دیپازیت اکسپت میکنیم با چند شکل دیپازیت میکنیم با 4 شکل دیپازیت اکسپت میکنیم. مثلا اول که هستن کرنٹ اکاؤنت است رایت کرنٹ اکاؤنت دوم رمیگا سیونگ اکاؤنت سوم رمیگا فکسڈ اکاؤنت چهارم رمیگا جوائنٹ اکاؤنت. باز که هستن جوائنٹ اکاؤنت که هستن چی داره بس یک چند گپا داره که پسان انشالله ما برچی کنیم تشریح میکنیم. advancing loan یا advancing of money یا advancing of loan یا باروز نو دام پر ډیفرنٹ کې کوي ډیفرنٹ پیمنٹ کې کوي یا پر ډیفرنٹ څه کوي په وې سره د قرض ورکوي بینک. نو راځي چې موږ ووایو the bank accept or collect money from the people by the following 3 ways or account. په درې ډولونو په درې لارو په طریقو سره یا په درې اکاونټونو سره بینک چې کوم دی د خلکو څخه څه کړي پیسې جمع کوي یا ایکسپټ کوي ډیپازیټ. نو پیسې جمع کولو ته مونږه ډیپازیټ ویلی شو رایټ. کرنٹ اکاؤنٹ دی سیونگ اکاؤنٹ دی فکس ډیپازیټ اکاؤنٹ دی. اوس کرنٹ اکاؤنٹ چې ته ویلی شي کرنٹ اکاؤنٹ ته مونږ یو بل نوم اخلو ډیمانډ ډیپازیټ. کرنٹ اکاؤنٹ دیتا حساب جاری منگا آئی تھنک سو وایو چې ډیمانډ ډیپازیټ کسٹمر withdraw money at any time he wish to draw. منگا کسٹمر چې کوم دی مشتریان چې کوم دی په کرنٹ اکاؤنٹ کې at any time کې دی څه کوي withdraw کوي یا ډرا کوي رائٹ یا ډیپازیټ کوي یا withdraw کوي. نو at any time دی کولی شي مثلا هر وقت میتونه که پول در بانک پرداخت کنم میتونه که پرداخت کنه هر وقت میتونه که هر وقت ویددرا کنه بکشه پول خود که هستن هر وقت کولی شي چې خپل پیسې د بانک څخه ویددرا کړي او هر وخت کولی شي چې خپل پیسې په بانک کې ډیپازیټ کړي. نو ډیپازیټ اند ویددرا کرنٹ اکاؤنٹ هولډر کې از هر ټایم میتونه که ویددرا کنه هر ټایم میتونه که چی کنه deposit kana. Or money is withdrawable at any time by the customers. Bank usually do not pay interest on current deposit. Bank چې کوم دی په کرنٹ اکاؤنٹ باندې چاته انټرست نه ورکوي ولې نه ورکوي چې دی کې کسٹمر چې کوم دی اتھرائزډ کړی دی at any time deposit at any time withdraw. نو د دې د وجې نه د دې له کبله دې باندې انټرست نشته دی.
current account holder receive a checkbook. نو current account holder ته بیا د یو چک بک هم ورکوي چې هغې په واسطه باندې دا پیمنټ نور خلکو ته کولی شي. نو current account holder receive a checkbook and regularly statement containing detail of money paid and paid out. کمرشل بینک کې چې د چا کرنٹ اکاؤنٹ یا ډیمانډ ډپازټ نو هغه ته یو چک بک ورکوي. هغه چک بک چې کله دا خلکو ته پیمنٹ کوي نو چک ورته ایشو کوي. نو د چک په ایشو کولو په واسطه سره د بینک اکاؤنٹ نه خلک پیسې اني ټایم مخکلی شي او څه کولی شي اچولی شي ورته. بیا یو دلته موږ وایو اکاؤنٹ سټیټمنټ. اکاؤنٹ سټیټمنټ دې ته ویلی شي یا ریګولرلی سټیټمنټ کنټیننګ ډیټیل آف منی پیډ اینډ پیډ آوټ. که تاسو نه پوښتنه څوک وکړي که نه چې اکاؤنٹ سټیټمنټ چې ته ویلی شي نو اکاؤنٹ سټیټمنټ هغه ډیټیل چې څومره پیمنټ او څومره پیډ ان او پیډ آوټ شوي دي هغه ټول ډیټیل تاسو درکوي هغه سټیټمنټ. نو اکاؤنٹ سټیټمنټ دې ته ویلی شي چې اکاؤنٹ سټیټمنټ هغه سټیټمنټ دی یا هغه ډاکومنټ دی چې هغه موږ ته ډیټیل د پیډ ان او د پیډ آوټ ښایي. رایټ چې د تا اکاؤنٹ نه څومره پیډ شوي دي او تا اکاؤنٹ نه څومره پیډ آوټ شوي دي. نو دا سټیټمنټ موږ ته څه کوي؟ دا موږ ته د سټیټس آف د اکاؤنٹ ښایي چې اکاؤنٹ کې څه سټیټس دی. The businessman and trader usually maintain their fund in the current account. زیاتر بزنسمینان چې کوم دي یا ټریډر چې کوم دي روزګاریان چې کوم دي هغه په بینک کې کرنٹ اکاؤنٹ لري ځکه چې هغې ته اني ټایم د ډپازټ او د ویدډرا ضرورت پیښیږي. نو دې له کبله دوی څه جوړوي؟ دوی کرنٹ اکاؤنٹ په بینک کې جوړوي. بعد از او که هستن دوام فانکشن آف کمرشل بانک یا بیسیک فانکشن آف کمرشل بانک چی هستن؟ سیوینگ ډپازټ. نو سیوینگ ډپازټ چې معنی سیوینگ اکاؤنٹ دې ته موږ سیوینگ اکاؤنٹ هم ویلی شو، دې ته موږ سیوینگ ډپازټ هم ویلی شو. سیوینگ ډپازټ چیپ ډیفینیشن دواره saving account is generally opened by persons of small income. small income چې څوک لري یا کم پول کسی که داره او میتونه که قسم اکاؤنٹ جوړ کنه یا اوپن کنه در بانک. The aim of this account is to encourage and mobilize saving of people. مقصد د دغه اکاؤنٹ دا دی چې خلک وکولی شي یا خلک چې کوم دی انکرج شي او د دوی سیوینګ موبیلایز شي مین سیوینګ انکریز شي. نو د خلکو د سیوینګ انکریز کولو دپاره دغسې اکاؤنټونه په کمرشل بینک کې جوړ دي. The bank pay a certain interest on this type of deposit. په سیوینګ اکاؤنٹ کې چې کوم دی بینک کمرشل بینک څه ورکوي؟ انټرسټ ورکوي. چون په کرنٹ اکاؤنٹ کې یا ډیمانډ ډپازټ کې انټرسټ ریټ نشته دی او په دې کې څه شی دی؟ انټرسټ ریټ شته دی. او بله خبر دا ده چې ولې په دې باندې انټرسټ ورکوي؟ ځکه په کرنٹ اکاؤنٹ کې یا ډیمانډ ډپازټ کې موږ هر وخت کولی شو چې ډپازټ وکړو او ویدډرا وکړو، خو په سیوینګ اکاؤنٹ کې انټرسټ دی. نو د انټرسټ چې کله لري نو موږ نشو کولی چې د بینک نه هر وخت موږ ویدډرا وکړو. نو دا د ویدډرا کولو ټایم چې کوم دی لیمټ یې په دې کې. نو کسټمر کین ویدډرا منی ودن ا سرټن لیمټ ډیسایډډ بای د بینک. نو چې بینک کوم ټایم ورته ډیسایډ کړی دی د هغې مطابق دی ویدډرا کولی شي، ادروایز دی نشي ویدډرا کولی. دا اکاؤنټونه هغه سټوډنټان جوړوي یا دا هغه خلک جوړوي چې هغې سره کمې پیسې. نو مثلا زه سټوډنټ یم، ما سره 5000 یا 50000 افغانۍ دي. زه وایم چې په نیکسټ ایئر کې زه به د نیکسټ ایئر د یونیورسټي ایډمیشن کوم. نو که چیرې دا 50000 دي دا ورکم نو ما سره په فیوچر کې نشته. نو دی په اکاؤنٹ جوړ کړي په بینک کې سیوینګ اکاؤنٹ جوړ کړي. نو سیوینګ اکاؤنٹ جوړ کړي نو 1 ایئر کې دی ته چې څومره د دی ایډمیشن دی مطلب 10000 15000 20000 هغه دغه بینک کې انټرسټ ورته جمع شوی.
چون دا په اسلام کې حرام دي خو په مغربي نړۍ کې یا په کفري نظام کې د حرام دا نه بولی رائټ وای دا حرام نه دي خو په اسلام کې او د اسلام د نظر نه دا مطلق حرام دي منګه مسلمانان دا کارونه نه کوو رائټ ولې حرام دي دا د منګه په اسلام کې د مونږ په دین کې دا مونږ ته ښودل شوي چې دا حرام دي او رائټ نو منګه دویم اکاونټ چې ویلې سیوینګ اکاونټ ویلې نو سیوینګ اکاونټ باندې کمرشل بینک چې کوم دی لیټل بیټ انټرست ورکوي او یو دویمه خبر دا ده چې کسټمر withdraw with a certain limit of time which bank decided چې بینک کم ټایم ډیسایډ کړی د هغې په څه ورته ویلی شي په اساس یا د هغه وخت د تعین شوي وخت په مطابق باندې دا د بینک نه withdraw کولی شي یا خپل منی چې کوم دی بیرته وباسلی شي سیوینګ اکاونټ دې نه بعد موږ سره د فکسډ اکاونټ یا فکس ډپازټ نو فکس ډپازټ آر کیپډ بای د سنټرل بینک دا سنټرل بینک سوري fixed deposit are kept by the bank for a specific period of time. The time period is fixed for withdrawal. Fixed account या fixed deposit is clear from its name. Fixed account هغه account ته ویلی شي چې په دې کې بینک د withdraw کولو موده چې کوم دی څه کړي فکسډ کړي په سیوینګ اکاونټ کې فکس نه رائٹ او په دې کې فکس دي مثلا اکاونٹ ما جوړ کو ما ته ویلی شي چې په 1 year کې تو withdraw نشی کولی شما میتونین که در 1 سال withdraw کنین پولی خود را بکشین رائٹ فکسড time is fixed است رائٹ و دوم چیز که هستن ایخو تایم فکسড که میکرد یا تایم فکس داره خو دیگه کدام خوبی داره که انترست ریت از سیوینگ اکاونٹ که هستن یک ذره زیاد است right now fixed deposit are kept by the bank for a specific period of time. The time period is a fixed for withdrawal. The rate of interest of fixed deposit is fairly high. The longer the period the higher is the interest rate. Fixed account کی time مشخص کړی شوی وي فکس شوی وي او د دې د سیوینګ اکاونټ د نه زیات څه لري انټرست ریټ لري ولې لري چې د دې ټایم فکس دی نو که څومره مودې ته ډېرې مودې ته برای زیاد وقت شما پول خود را جمع میکنین د دیگه طرف که هستن انټرست ریټ برای شما چی میته زیاد میته نو چې څومره لانگر پیریډ اف ټایمي دومره های انټرست از دی ریټ اف انټرست right so this is the fixed account yeah fixed deposit so the next one inshallah we will study in next record so dears in this lecture we have studied the definition of bank and after the definition of bank we studied the commercial bank definition. What is commercial bank? Commercial bank is a firm which accept loan which accept deposit and advancing loan. This is the definition of commercial bank. Very simple definition. Accepting deposit and advancing loan, that is called commercial bank. Both azuki astan functions of commercial bank. There are two types, there are two heading of bank functions of function of commercial bank. The first one is the basic and the second one ke astan that is secondary function. Basic function के अस्तन बचन बदू डबल बेसिक तकसीम मिशद एक के अस्तन एक्सेप्ट डिपॉजिट और दोम के अस्तन एडवांसिंग लोन न एक्सेप्ट डिपॉजिट के अस्तन बचन नाव मेशा मीन 3 अकाउंट जोर मेशा एक रमेगा करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट दोम रमेगा सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट सेवम रमेगा फिक्स डिपॉजिट या फिक्स्ड अकाउंट राइट तर दीजिए पूरे मंग वेली देना बाद एडवांसिंग लोन ची दे मंग जर गवाड़म तासु ता वाइम और पर नेक्स्ट क्लास की दर तबे इंशाअल्लाह ताला तकम रिकॉर्ड कवम राइट. The second major function of commercial bank is to make loan.
دویم فنکشن چې د بیسیک فنکشن اف کمرشل بانک هغه ایڈوانسینګ لون دی خلکو ته قرض ورکول دي کمپنیانو ته قرض ورکول دي بانکس ته قرض ورکول دي دیز لون آر میډ اگینست any security دا لون چې د کمرشل بانک ورکوي نو د دې په بدل کې به ته سکیورټي بانک سره دی بیا به لون درکوي ادروایز لون نه ورکوي The strength of bank is primarily judged by the soundness of its advance or loan. نو د بانک ایڈوانس کولو څومره د قابلیت د قرض ورکولو لري دا د ساوندنس نه معلومیږي چې دا څومره قرض ورکولی شي څومره قرض نشي ورکولی The lending or advancing of money may be in any of the following forms یا په د قرض په شکل کې یا overdraft یا bill of یا discounting of bills رائټ دغه درې قسمونه موږ دلته څه کوو ان شاء الله تشریح کوو په نیکسټ ریکارډ کې